اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والضراء تکلیف مالی یا جسمانی تکلیف دا دوار معنی الٹ پلٹ ہم کولے شی او باس عام شدت تم ہوئی دی جنگ شدت تم ہوئی جسمانی شدت تم ہوئی تنگی تم ہوئی ہم تا کریں گے در تکلیف تم ہوئی مالی جسمانی تنگ دستی وغیرہ خو آسان معنی دادا مالی تنگ دستی ہو کجانی تنگ دستی پا ہر حالت کے دا اللہ رضا دا پارا مال خرچ کئی وحین البعث او پا وقت جنگ کی دگا جی جنگ کی شدت دیر بھی کاروبار نوی بدامنی وی او جہاد وی او وینی وی زخمون وی او میڑی وی او دا طول شروع باوجود دے صبر کون کے وی نو اولائک ام دا کسان اللذین اغا خلق دی اولائک اللذین ام دا اغا خلق دی صدقو دا رشتینی دی چی رشتی آوائی تسکے پا ایمان کی پا تقوی کی پا نیکی کی چی دا کو صفتون سر متصف شو اللہ دی منگا تاسو کی و اولائک ام دا کسان هم المتقون ام دی پارزگار دی یا اس احکامات شروع کی او عجیبہ خبر دا جڑم بے حکم دا قصاص تے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مفہوم دا سی دے چی قیامت پورے دی وہ اول فیصلہ دے منی کی او منتا دا مولا دیر گران خکاری نا دیر آسان خکاری اور ایک کی حدیث دا بہنوما بس دا دیر دا اصلی حدیثونا بدے کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کی پختنہ وکلا چنند سورت دے وی دل اسم دیر عظیم عورت دا دا ورمت عورت دا لوی عورت دا دا حج عورت دا ذل حجی وی دا شیدی وی کعبہ وی دا دے چمر عزت تے دا عزت من کور دے مبارک کور دے اللہ مقرر کرے دے شاعرو نہ دے وی واو رئی مسلمانان تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا مومن وینا دا دے دا کعبے نہ ہم دے رسخت گران ہو او د نن د ورځې نو ډېره سخته ده لکه موږ ځین کې دا نه راځي چې کعبه به سړی څنګه ورانه کړي خو دا بل مرګ د ډېر اسانۍ سره کوي دا موږ د بدیانې چې کوو د مونی چې کوو او دا کله د جهاد په نوم باندې کله د بل په نوم کله د بل په نوم دا اسانه خبره نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم مؤمن ته کنځله کول دا ګناه ده او قتل کول کفر ده قتل کول کفر ده اور رسول راضی ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم چاچ قصدا قتل کو مومن دا جهنم تزي مدد بدل خیلا یا ایها الذين امنوا اے مومنانو کتب فرض کړی شوی دی علیکم بتاسو باندې القصاص بدل غسل برابر بدلا قصاص کې قاف صاد صاد د مدینه دی او قصص دا ټول معنی تاسو کې لکه د مثال سره خور باندې کې الله فرمایي قصي ہے لاړه هغه پسې ورست تلو ته ویل کېږي مخکې لاړ یو سره ته دا غي نقش قدم په روانې د قصاص وایي نو مطلب څه دی یعنی چې مړې څوک کی نو په نقش قدم روان چې دا سړی رئیسار کړ او دا د اخلاص نشي او د سزا ورکا نو قوانینو ولا ته هم وای کا قانون دی او کا عدالت دی او کا حکومت دی او کسه او موږ تاسو هم وای چې امدادو کې د بګیرولو کې او د سزا ورکولو کې ولی وکیدا سي دا ورستو راضي چې ولی دا ولی با جواب راضي فل قتل بقتل کې مخکې امتونو کې بخاری شریف حدیث ته 4498 کې چې مخکینی امتونو باندې صرف قصاص او دیت نو زمونږ دی امت باندې الله تعالی رحم کو او کڅو قصاص معاف کین نو دیت بور کین الحر آزاد بالحر د آزاد په بدلی بوي والعبد غلام بالعبد د غلام په بدل بوي والانثى خذا بالانثى د خذ په بدل بوي فمن بشا عفيا چې معافي وکړه له اغتا من اخيه د خپل ورور نه یعنی تا غرور دے کمافیو کی شیء اندتشی فتباع النبی پیروی کول دی بالمعروف پخی طریقے سرا معروف معنی دا کہ دا بوس بار بار راضی معروف دو مطلبونه دي دو مصداقات دي یو هغه کار چې الله ورته ټیکوي جائز الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ټیکوي دویم معاشره کې هغه ښه غنل کیږي معاشره کې بد نه غنل کیږي دته معروف وایي چې الله مرتخوي دي او معاشره کې بد نه غنل کیږي لکه مثلا یو سړی 50 لکه مہر غواړي نو جائز ده خو په معاشره کې دانشتا نو دا په معروف کې ناراضي
یا یو سړی وایي دا سړی مړ شوی دی زه به د 15 کروڑه روپۍ غواړم، نو 15 کروڑه شاید د لپاره جایز شي، په دا په معاشره کې ناجایز دی، دا کار مه کوه داسې. نو هغه کار چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه هم جایز وي او په معاشره کې هم بد نه ګڼل کېږي، نو بیا تاسو واخلئ د دستور مطابق او او ادا کول دي، ورکول دي الیه دتا دا چوک چې مقتول دی د کور والا ته به احسان په ښې طریقې سره، په بدیو په عدالتونو په جرګو په جګړو نه، په خپلې طریقې سره بیا د مړي هغه بدل ورکا د پیسو په صورت کې. او د دې څه قاعده هم مقرره کړې شوې ده، سلو خان او 25 کال 2 کاله 3 کاله 4 کاله بهر لغه ورسته مسائل دي او چې تبلې موقع کې بیا وایي ذالک دا مطلب یعنی دا دیت ورکول تخفیف، دا تخفیف ته اسانه ده من ربکم دستاسو د رب طرف نه ورحمت مهربانی ده. هغه چې مخکې خدا سينو مخکې خو بخامه خمر کولو نو صلی الله تعالی اجازه ورکو د دیت د غستو هم نو الله طرف نه دا احسان ده. فمن اعتدى بس چا چې زیاته وکړو بعد ذالک ورست د دینا ان دیت واغستو یا بدل واغستو یا د نور قسم فلهون بزد پر عذاب ده علیم دردناک عذاب ده پر نو معافی در دې امت د پاره الله تعالی ډېر لوی احسان دی. بخاری شریف کې یو حدیث دی 4500 چې یو سړی د بل باندې گزار وکړو غاخونه ورته مات کړل، نو دوی ویلي چې معاف کوم نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کیس لاړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د معافی خبر ورته وای نه معاف کوم، وای ښه بدل څه دی، بدل مغه دی، والجروح قصاص د زخمونو هم بدل دی، نو ښه مونږه بوز گزار ورکو دغه غاخونه به ماته وای هاو، نو دوی چې ما معاف کړو، نو معاف کړه کوم دا کار نشم کولای. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بعض داسې کسان دي چې په الله باندې قسم وخوري نو الله به قسم پوره کوي، یعنی خواله ویل دي معافي کول ته. دلته الله فرمایي چې چا معافي وکړه خپل ورور ته، یعنی دا د ورور احساس ورکول نرمي طرف ته اشاره ده چې احساس ورکړي د نرمي کول په معاملې کې او خاص کر په بدل اغستو کې. ذالک تخفیف من ربکم ورحمت فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظیم. ولکم اوتاس دپارا قصاص فی القصاص، ولکم اوتاس دپارا فی القصاص په بدل اغستو کې حیات زندگی دا یا اولی الالباب اید عقل خواندان څه زندگی دا او فائدہ هم دغه دماغ تاسو ته راځي، یعنی د بدل اخلي د دې به تاسو ته فائدہ څه دا حیات اجتماعی زندگی دا، قومی زندگی دا، بحیثیت قوم بتاسو ژوندۍ ای، امن بژوندۍ وي، معاشره به مپاکي. ځکه چې یو مړي ته سزا ملاو شي بیا بل سره مړی چرته اسانه سره کولی شي، نو دې وجنه داسې عدالت او داسې نظام پکار دی چې پاغه کې قاتل ته سزا ملاويږي. ها انفرادي طور باندې اختیار داتا ته حاصل نه دی، دا به د اجتماعي معاملاتو ذمہ دار چې موږ تاسو حکومت وایو یا امیر وایو یا امام وایو هغه به دا کار کوي. او کته وای دا حکم دی لاګو شي نو دا کوشش کوا چې اسلامی نظام راشي چې باغې کې بیا مجرم ته سزا ملاوي. نو په دې کوشش باندې هر مسلمان مکلف دی، په دې باندې هر مسلمان څومره چې هغه واسطه دومره به کوشش کوي. نو اے مسلمانان یہ عقل والاو تاسو د پاره بدی بدل اغستلو کې زندگی دا لعلکم تتقون، دې لپاره یا شاید چې تاسو پرهیزګار شئ. دلته تقوا معنا د قتل نه د بچ کېدو ده، یعنی دا بدل چې واغستل شي نو بل ځکه د قتل کولو نه بچ شي تاسو. نو د تقوا صفت شوه کتبه فرض کړی شوی دی علیکم پتاسو باندې اذا هر کلا حضرا چراشی حاضر شي احدکم یو کس نه دستاسو کې الموت مرګ، تاسو کې یو کس ته مرګ راغی نو په دې وخت کې فرض دی
ان ترکا کچیری پر خودی وی د خیرن دلتا مال تا اشاره دا مال الوصیت وصیت فرض دے للوالدین مور پلار تا دا اغا آیت تے چی منسوخ شوے دے ناسخ و منسوخ کی ماتا استویلیو دا دے ناسخ سے دے دا دا سورہ نساء آیتون دیڑن بنی چاگا کہ اللہ تعالی ہر چاہتا خفل اسم مقرر کا چلی ذکر مثل حظ الانثیین وغیرہ وغیرہ نو دیو جنا وصیت ذریعے سرا مال نہ تقسیمی دا یوم دویمہ تشریح دا چې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې نه منسوخ نه ده دا وصیت ده خو په هغه دریمه حصے کې یا د بوډاګانو لپاره یا د نوسو لپاره چې پلار ژوندې وي نو سه اوس غټول د میراث احکامات خو نه بیانېږي نو باغې کې بیا جایز ده نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے ترمذی شریف 2121 خطبے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې حقدار تا الله حق ورکړي دے وصیت کې ته حق بدلولې نشي چې دومره بدیس وی ته ورکو دومره بلوک ته ورکو دومره خدای ته ورکو دا الله مقرر کړی ها هغه وصیت چې کوم تا باندې چا حق ده نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی بخاری شریف حدیث تے 2733 نمبر دے چې هیڅ چاته جایز نه ده چې هغه باندې د چا حق وي او په جیب کې ده دو ورځې بغیر د وصیت نه تیری کی دا خپل جیب کې کاغذ غدي چې ما باندې د سړی حق لکه دا اوس جنجال جوړیږي جګړه جوړیږي او الله د معاشره او د مسلمانانو جګړه نه دی خوښي نو وصیت بکې لیکل به پروت د سره هر وخت او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما کله دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدو نو ما یو ورځ هم بغیر د وصیت نه تیر کړی ما به هر وخت ځان سره وصیت ساتو چې دومره حق ما باندې د فلانی دی او دومره ما ده دغه چې مرشي به خدای نه جګړه او جنجالونه جوړیږي نو الله فرمایي بیا اورا کتبه فرض کړی شوی دی علیکم پتا سبحانی اذا هر کله حضاره چراشی احدکم یو کس کې استاسنا احدکم استاسو کې یو کس تا الموت مرګ ان ترکا کچری پریک دی پریوخی خیر مال الوصیت وصیت فرض وصیت للوالدین مور پلار د پارا ان مور پلار تا والاقربین خپلوانو د پارا بالمعروف په خې طریقې سره د معروف مطابق حقا د حق ته علی المتقین په پرهیزګارانو باندې فمن بدله بس چا چې بیا بدل کړلو یعنی لار کې دوه مسافر دي او سړی ته بل وصیت کو چې زما د مال دې دا دغه سړی ته ورسای یا په دریمه کې وصیت کړی دی چې زما د مال دریمه سي کې وصیت جایز دی او د وصیت کو چې زما د مال سره بیا یو جماعت جوړ کړي او دې لار وصیت بدل کو او کور ولته ویل چې ماته وصیت کړو چې دریمه حصہ دې بیا ما تراکی نو الله وایي کدا بدل کوچا نو بیا ګناه په دې بدلون کې دی دغه خو وصیت صحیح کړو خدا سړی بدل کو نو فمن بدله نو چا چې بدل کو دا وصیت بعد او رست ما د هغه نه سمعه چې وای ورته هغه فانما بس بشک خبره دا بلنه دا اسمه ګناه ده علی الذین او خلق دا یبدلونه چې بدلای دا وصیت نو ګناه بد دی دا هغه بنئ ان الله بشک الله تعالی سمیع اوریدون کده علیم او په هده فمن بسوک خاف چې یریږي مموسن د وصیت کون کینا جنفن د حق تلفی او اسمن یاد ګناه ان یو سړی ته وصیت وکړو د ګناه وصیت وکړو چې ټول مال دلته کې ځای کا او دا ټول مال دلته ورکاو نو مطلب د ګناه یا د حق تلفی وصیت وکړو د ګناه نو د سړی باندې ګناه نشتا چې اصلاح کی د وصیت خپل کور ولته وای چې ماته ویل دا دومره حقونه بده تا ورکه او د جماعت جوړ کې او د بداو کې نو فاصلح اصلاح دی وکي بینهم د دې په منځ کې فلا اسم علیه نو د باندې ګناه نشتا دا به ګناګار نه دی د ګناه وصیت دی بدل کی ان الله بشک الله غفور معافی کون کې رحیم مهربان دی یا ایها الذین آمنو اے مومنانو کتب فرض کړي شوی دی علیکم بتا سبحان الصيام رجن ول دین مخکې به مسلمانانو بخاری شریف کې حدیث ده عبد الله ابن عمر نا چې مونږ به صرف د لسم د محرم روزه نیولا خو چې کله روزه فرض شوې د آیت نازل شو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو خو خدا محرم باندې نیسئ او کنه نیسئ البته ثواب ډیر ایو سره ملګری کوي ځکه چې يهوديانو یو نیولا او تاسو دوه نیسئ کما کتب لک څنګه چې فرض کړی شوی وي علی الذین باو کسانو باندې من قبلکم چې تاسو نو وړاندې مخکوم روزه فرض وا لعلکم دې لپاره چې تاسو تتقون پرهیزګار شئ
ایامن داورت دی معدودات اندشمیل بس یا څورت دی 29 دن دومره ګرانه خو نه ده. فمن کان بسوک چوي منکم بتاسو کې مریضن بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدتن نشمیر دی بیا پوره کی من ایام اخر د نور ورځنا لکه ځاننه بیمار ده او خروجه وخوري نو نور ورځو کې به څومره خورلې دي پوره کی بیا یا سفر کې یا سړی بیمار دی نو بیا دې نه ساتي. وعلى الذين او په هغه کسانو باندې یطویقونه چې طاقت لري فدیه ورجانه ساتي نو فدیه دی ورکی داړو باندې حکم بیا منسوخ شوی دی. اول حکم داو چې که طاقت لري هغه باوجود روزانه ساتي نو خیر دې مې ساته فدیه ورکا نو خلاص بشي. نو د ورستنی آیات سره به دا منسوخ شو چې نه روزه بساتي. हाँ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چې نه منسوخ نه دی بلکې دینا بوډاګان مراد دي. اداګه دي دغه طاقت وړ عجیبای او نشي ساتل داغي. بهرحال نو فدیه دی ورکی مسکین تا فمن تطوع سوچ بیا خوشحالی سره کوي نه د دې منه بیا وسیله یعنی روزم ستیو فدیه ورکی یا فدیه سل ده د 1500 ورکی یا شپږ مسکینان دي سلو ته ورکی او اختیار ده تطوع خوشحالی سره ثواب ګټي نو خیرن دا خدای د پاره واړی ده چې کوي نیکی خوشحالی سره فهو خیر له دا بخوید د پاره وان تصوموا او کبیا رجو ساتي خیر لكم دا خدای تاسو د پاره یعنی که طاقت مو وی رجو ساتي دا ډیره خدای. نو عبداللہ ابن عباس وایي چې منسوخ نه دی. نو بیا مطلب څه دی بوډاګان سفر کې او یا بل داسې بیماری ده چې ته ساتلی شي نو که وساتې نو ښه ده خو که نه ساتې نو خیر دی. سفر کې او یا بیماری داسې ده پکې ساتلی شي نو خیر دی نو خوشحالي سره کوي. ان کنتم تعلمون کچېرې تاسو پوهېږئ شهر میاش رمضان د رمضان رمزون نه دی. رمزون ویل کېږي انتهایی شدیدی ګرمي ته. د دې دوه مراد دي. یو مراد دا چې دا یا خدا په ډېرې شدیدی ګرمۍ کې فرض کړی شوی و د الله طرف نه یا دا چې دا سوځونکی د ګناه ده د میاشت څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي دې سره ګناهونه ختمېږي. بخاری شریف حدیث ته چې ایمان او احتساب سره چا چې روژه ونیوله الله به مخکینی ګناهونه معاف کړي. ایمان او احتساب عادت نه احتساب حساب کتاب د الله سره چې کلمات او الله اجر را کوي د الله په اجر په بنیاد ونیوله نو الله به ګناهونه معاف کړي. نو میاشت رمضان الذي اغمیاشت انزل فيه القرآن چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن د قرآن بیا څنګه دی هدن دا هدایت ته للناس خلق د پاره او بینات واضح دلایل دي من الهدى د هدایت نو الفرقان او دا فرق اونکه د حق او د باطل په منځ کې. فمن شهدا دې ذریعہ سره هغه مخکنی آیت بیا منسوخ شو. فمن شهقمات وړه مسلې درته وکي چې منسوخ نه غني نو بیا هغه مراد ده او که منسوخ غني نو بیا دا آیت ده. فمن شهدا بس څوک چې حاضر وي چا چې اومندلا یعنی عمر وو منکم استاسنا الشهر دا میاشت ژوندې او د میاشتې ته ورسېدو فلیصمه بس روزه دی وساتي. ګوره څلور ور احکامات لا په خپل ځای کې شته مسافر بیمار او یطیقونه او عام سړی نو روزه دی وساتي. خو ومن کان مریضن یو ته بیا لري شو کڅو پیتا څونه مریض او علی سفر یا په سفر باندې دا دویم ته لري شو فعدت النشمیر دی پوره کی من ایام اخر د نور ورځنا ادو په خپل ځای کې پاتې دي. دو لری کړل الله چې مسافر او مریض دا متول شي البته دا طاقت چې لري نه دا په فدی نه خلاصيږي دا به ساتي روزه. دا د دې مسائل ډیر دي لکه مثلا یو زنانه ده یو مریض ده اگر روزه ما تکړه خود د امکان شته چې د جوړ شي نو د به فدیه نه ور کوي د به انتظار کوي چې جوړ شي روزه به ساتي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارادتن قصدن روزه ما تکړه نو دا د اټول مرام کا روزه وساتي دا ثواب ته نه رسیږي د روزه نو د روزه ساتي. ها کبه امر شو نو فدیه به ورکي ورسره د میراث نه یا د خپلوان او یا به حساب کتاب کړی وي. یرید الله غاری الله اراده لري الله بكم بتا سبحانه اليسر د اسانتي ولا يريد اراده لري الله بكم بتا سبحانه العسر د تنگي یعنی سفر کی تکلیف نو رجامات کا
او یا بیماری نو ماته کا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سفر کې د فتح مکه کې باقاعده د سلاسونه اوچت کړل او بیا وګوره دا وبدي او بیا وبي اوس کله دې د پاره چې عام خلک دا ګرانواله اون غني په سفر کې دروشي. همدا رنګ یو بل سفر کې سړی را پریو ته خلک د راجم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چل دی وای روزه ساتلې دا بحال شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سفر کې روزه نیول دا څه کې کو نه ده ته دومره سړی بحال چې تبریز دی بیا ها کته ساتلې شي نو خبره ده وې ساته کنه شي ساتلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله یسروا ولا تعسروا، اسانواله پیدا او کې ګرانواله نه پیدا کوي. دا دین مونږه ګران کړی دی، الله طرف نه ګران نه دی. پولاری نشي کوي په ناستي منځو کا، په ناستي نشي کولای په ملاستی او په اشاره او کا او دس نشي کولای تیمم کا. هم دک کرانګي په هر عمل کې د الله طرف نه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، طاقت مطابق بتانا الله پختنه کوي. چې طاقت دی نه وی الله تب یا ملامت کړي نه بیا دا غینا. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزه ډال ده او دا چې چاو ساتله د ډال په شانتي د ګناهونو مقابله ده. نو اراده لري الله تاسو ته د اسانتي او اراده نه لري الله تعالی په تاسو باندې د ګرانوالي. ولتکملوا العده او د پاره چې تاسو پوره کشمیر، ولتکبروا الله او د پاره چې لوی بیان کوي تاسو د الله علی ما په هغه طریقه هداکم چې خودلی دي تاسو ته. نن سبا تاسو به د سوشل میډیا کې دا غړیدل لیدلی کړه ذکر سره چې کوي او غډیږي او ټپونه وي او چغي وي او هو او فلانه دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره روان او هغه تکبیرات ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کول ته چغي نه وهي، هغه اوري په آرام آرام. او سورہ بنی اسرائیل کې الله تعالی فرمایي چې څنګه چې تاسو دعا کوئ نو پچغا کپورو نو مناسب انداز کې کوئ او چغې تاسو مو چغې تاسو مو او دغه بعد ډرامې او د غانې او بچا وغیرہ وغیرہ د دې ډېر مصداقات دي. نو یاد کوي تاسو الله لوی بیان کوي د الله څنګه چې د تخودلې دا خودلې شوی طریقې باندې. دا آیت ډېر وسیله ده باندې کم از کم 2 غنټې تقریر کیږي. دینه مراد زمونږ د اسکار هم دي، فرض مندنه بعد عام وتل نه وتل کور کی د ایام تشریق ذکر هم دی، په دې عبادتو کې د الله ذکر هم دی، په مانځ کې د الله لویواله بیانول هم دی، په دعوت کې د الله لویواله بیانول هم دی. ټول اصل مراد خو د الله لویواله دی. تاسو کې د الله لویوالي هغه صلاحیت او صفت پیدا وشي، تقوا در کې راشي. په کومه طریقې به کوي، کومه طریقه چې الله ته خود لیدا. ولعلکم تشکرون، دې په اړه تاسو شکر ادا کوي. وایذا هر کله سوالک چې سوالو کې عبادت زما بندگان ان زما باره کې دا د روزي او برکات کی ځکه الله تعالی د آیت په دې کې راوسته ده. دغه چې د روزادار دعاګانې الله قبلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د روزادار دا د خلی د غبوي الله فرمایي چې د مشکونه په ما باندې خلګي. او الله تعالی فرمایي چې د لپاره دوی دنیا یو د ماخام د خوشحالي د افطار او یو د عید هغه د درشمه یا ناوی یا یو درشمه ورځ چې عید ته بدل ورته پکې ورکوما او دعاګانې قبلېږي. تهجد ته پکې سړی پاتې نو هر شي وږي شي تند شي وغیرہ. نو الله فرمایي چې تا باندې کې پختنه کوي مونږ نه. واذا ورکلا سالک چې سوال کوي تانا عبادی زما بندگان عني زما باره کوي فاني بشک ز قریب نشدی ما اجيب ز قبل وما دعوت الداعي دعا د دعا کون کی بلنه د بلنه و کون کی مان چې څوک سوالو کی ز قبل وما. یا الله زموږ ګناهونه معاف کا. اذا دعاني کله چې د ایمان اوغواړي کلم چې مان اوغړي ز قبل وما. دې باره کې یو آیت بل اوري د سوره غافر آیت نمبر 60 وقال ربكم ادعوني او وای رب دستاسو مان اوغواړي استجب لكم زب قبول کما دعا دي تاسو او به معنا مسوال دي تاسو. او څوک چې زما د ان الذين يستكبرون عن عبادتي څوک چې زما د غوښتنه تکبر کوي لویواله کوي نه غواړي سيدخلون موږ به داخل کو هغه په جهنم کې داخرین ذلیلا او الله په دې دعا باندې خوشاليږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء دعا چې کومه د مخ العباده د عبادت مازغدي د عبادت او دې کې اظهار د خپل ځان د عاجزۍ چې کمزور یم الله او دې کې لویواله د الله چې تور کوون کوي الله
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر د موسی علیہ السلام دعا ده الله ز فقیر یم او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده چې الله غنی دی په قرآن کریم کې ذکر ده ته غنی الله تعالی مالدار ورکون کوي او موږ غریبان یو تا نه غوښتل کیو او عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده چې دا څپلې تاسموش لګیم نه الله نه سوال کوي الله به خوشالي الله به خوشالي او الله په عربی خو اسم پویږي الحمدلله او د عربي دعاګانې د قران او د احادیثو کې خو په پښتو پویږي الله تعالی یعنی کته د دعا په عربي کې نه دی په پښتو کې کوي خیر دی الله ته پښتو زده او پویږي په دې باندې نو کله چې سوال کوي تا نه زما بندگان زما په باره کې نو ورته وایا چې زه ډېر نږدې یم او قبل وما بلنه د بلنې کوونکی فلیستجیبون بس دې زما خبره امني دې زما خبره امني کنه لی زما حکم وليؤمنوا بي او ایمان دې راوړي په ما باندې لعلهم دې لپاره چې دوی يرشدون لار عمومي هدایت باندې شي او حلال کړی شوی دی لکم تاسو د پاره دا اول کې چې روزه فرض شو دا الله طرف نه حکم نو خو صحابه کرام دا تصور چې پروژه کې شپې کور ته تللی نه کورواله دا حرام دی بعض صحابه کرام بلارل انسانانو فطری طور باندې ضرورت وغیرہ راځي داسې نو بیا به پرځ کې دا تنګي محسوسوله چې موږ په شپې کې ولې کورواله وکړو نو الله دا غي جواب ورکړي او حلال دې حلال کړی شوی دې لکم داس د پاره لیلۃ الصیام په شپې د روزو کې الرفث رف لفظی معنا بربندل او دینه بیا کنایه ده د کوروالی وغیرہ ټول ملاویدل الی نسائکم استاسو زنانه وسره د سینا چې به بل خوازی خپل بیبیانو ته هن د بیبیانه لباس ته لکم د استاسو وانتم او تاسو لباس یی لهن د دې زنانه د پاره څنګه چې لباس نه انسان پرده نشي کولای همدا ګرانګي د خپل بیبینه هم او بیبي د خپل خاوند نه هم دین علاوه معنوی لحاظ سره مراد ده یعنی کته کورواله یا خپل کور ولا سرازي نو دا بتا د پرده شي ته د نور ګناهونو نه بل چا په مخ کې د بربندیدو نه بچ شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل کور ته تل هم صدقه ده صحابه کرام پوښتنه وکړه چې څنګه دا خپل کور ولا دی خواهش پوره کول دي وای کدل ته خواهش پوره کې نو ګناه نه بچ شي نو دا صدقه شولا نو دیو جنا دا لباس ته د لګه ما زیات دین نوجوانانو د پاره او د بډاګانو د پاره خاص کرو کلا مونږ به دی ودونو کې ډیر زیات لیټواله کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام طریقه بداوا چې 13-14 سال ته بجنیه الګ ورسېدو نو بیا به کوشش د واده کول حتی چې صحابه کرام بخپل ویل چې لور می پیغله ده او وې کوي د زویته وکا ای به د غیب نه غنلو په اسلام کې د عیب هم نه ده دې لپاره چې پرده پځې شي او الګ دې پځې شي بدیان ختم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم نوجوانانو ته باقاعده نصیحت کړی دی چې تاسو ودونه وکړئ کبه هم طاقت نه ویني روزي وساتئ دې لپاره چې تاسو خواهشات نفسانی دا قابو کی وي او په خپل ځای باندې وي نو لباس لکم ولباس لهن کدا تاسو لباس شي نو تاسو بل ځای کې بیا لباس وتل نکېږي بار د دې نور تفصیل دی علم الله فتد الله ته انکم چې بشک تاسو کنتم وای تاسو تختانون چې خیانت هم کوو انفسکم خپل ځانونو سره د شپې چې کور ته خپل کور ته فتابا بس مهرباني وکړه علیکم تاسو باندې وعفا او معافی کړی یعنی لری کو ان کوم تاسو نه دا بوج دا چې تاسو دا کار سره تر رسول نه شو نو لری کو دا بوج درنه یا تاسو کې چې کومه خبره وا چې کلمه غلط کار کړی دا نه الله لری کا فل انا نو بس اوس کې باشروهن مباشرت کوي د کور والا سره لاړ شیخ خپل کور والا وتا وبتغوا او لټوي ما هغه كتب الله چې لیکلي دي الله تعالی لكم تاسو د پاره ان اولاد وکلوا او خوراک کوي واشربوا او اسخاک کوي حتا ترغه وخت پورې يتبين شخکار شي لكم تاسو ته الخيط اغتار خياط درزي ته ویل کیږي دا ګندل کې تار ته ویل کیږي الابيض سپین من الخيط د تار الاسود تورنا من الفجر د سحر چې دا تور او سپین تار او پیژنې نو دا دروشي پہچان بوي تا د پاره نه سره غړیانی دي الحمدلله کار آسان دی
یو دو صحابیانو یو عدی ابن خاتم باره کې دا خبره مشهوره ده. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دراغه و یا رسول الله ما د خپل سر لاندې و تارونه خودي دي یو تور یو سپین. نو دا سپین چې کله پناشي ز پوښم چې شپشوا نو به روزه تکم او دا سپین چې کله خارشي نو پوښم چې سحر دی نو بس بیا روزه وساتم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکیږي چې ډیر لوی سر دی نه دی چې د مشرق او د مغرب برابر دی. د مشرق او د مغرب وای دا تارونه مراد نه دي. دا د سحر د سبا چې کیږي د دې طرف نه رڼا راشي او مخام چې کیږي د طرف نه تیار راشي دغه مراد دی. یعنی شپه چې راوخیږي نن سبا مغرب چې کوم زموږ غړیانو حساب کتاب دی او سحر چې راوخیږي نو روزه شروع کوي او شپه چې راوخیږي نو روزه ماته کوي. مراد نه دغه دی د سپین او د تور تار نه. من الفجر د سحر ثم بیا اتموا پورا کوي الصيام روزه الى الليل تشبيه پوری ولا تباشروهن ها مباشرت مکوي کورواله مکوي وانتم او دا حال کې جتا سو عاکفون اعتکاف کوونکی فی المساجد د ټکه خیات کا ځکه چې تاسو راوګه جمعات کی جګړه کوي سړې نو جمعاتونو کې اعتکاف په جمعات کې کیږي جمعات نه بغیر اعتکاف نشتا. داګه مې زنانه چې کور کوي اسی چلے ملي دي کوي خیر دې خول نه تنګ یا بچا نه تنګ یا کارونه نه خزي تنګ شي نو ځان دې کپڑا راتاو کې خیر دې خو اعتکاف دې ورته نه وای ځکه چې اعتکاف لپاره شرط جمعات ته فل مساجد جمعات کې ها کا انتظام وي اهتمام وي پردا او د فتنو یره نه نو پکاره د جمعات کې انتظام شي خدرین کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان ناشته وی یو ور رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نستی یو زمونږ مور کې نستا داسې ځانته زه جوړ کو چې اعتکاف کوم بل راوته غیم جوړ کو بل راوته غیم جوړ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا یو بل سره زید کوي وړنګي کوي نو دوران کو او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اعتکاف نو کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات نه بعد بیا د اهتمام شوه او هغه بیا اعتکاف کو په جمعات کې. مونږه بد قسمتي دا چې خپل جمعاتونو کې مونږه د زنانه او تنظیم نه کوو او نه د اعتکاف او نه د تعلیم او د تعلم او نور نه د جمعې ورځ او نه د عید ورځ باقاعده د الله حکم دی چې خدي وباسي دعا د پاره چې هغه تلاړ شي. خو مونږه د دین ځان نه جوړ کړی مسلک مجبور کړیو نو بیا خلک جواز ورکړي چې نه کور کې اعتکاف کیږي نه. عاکفون فی المساجد اعتکاف جمعتونو کې کوي. ها که اعتکاف ته نشي کولای نو ملامت نه خیر دی عبادت کوه نور عبادت کوه ټول شپه عبادت کوه زنانه او توایم او د ورځې اسم روزه ده. نو بهر حال تلک دا حدود الله حدود الله دی دا ټول چې جمع تیر شول سحر او د ماقام خاص مراد د دروجي همدا غرانګي د نور احکامات فلا تقربوها منجدکی گئی دیتا حد نه بواوړي بیا کذالک همدا غرانګي یبین الله بیان الله تعالی وضح الله تعالی آیات خپل احکامات آیاتنا للناس خلق تعالی لهم دې د پاره چې دوی یتقون پرهیزګار شي ولا تاکلوا مخری اموالکم مالون خپل یعنی د یوبل بینکم خپل منس کې بالباطل په ناجایز طریقې سره وتدلو اوړی تاسو یعنی مې وړی د مخ کې ټکی سره وتړی ولا تاکلوا سره وتړی نو بیا معنی چې ولا تدلو نو موړی دا به دا مالونه ال الحکام حاکمان ته د رشوت وغیرہ چې ورکه د کار کولو د پاره الراشی والمرتشی د دوا د جهنميان دی بیا یا نور سره چې ته جوړی ځان د پاره حتی کی هغه مال ګډ د مخ ما او هله به غیر الله کی ما بیان نه کوته چې تفصیل ورکول نه شو چې ته دې د پاره سبا کې دا صاحب روان دي ما باندې څه کرمو کی ندام به په حرامو کې راځي دا به په حرام کې راځي لا ته قرباني وکړه الله د پاره الله به غزرت کې مربني واچي داغه د پاره بنه کوي او خاص کر بیا رشوت دې د پاره چې تا کارونه وشي وړي تاسو د مالونه حاکمانو ته څه د پاره وړي لتاکلوا دې د پاره چې تاسو اخري فریقا یا وحصا من اموال الناس مالونه د نور خلقنا یعنی حق بوخري نو کری حق د او تار رشوت ورکو ځان ته دی واغسته هغه حق دی خوړو کنه یا بل یو حق بالاسم بگنا سره وانتم تاسو تعلمون پوهی گئی یسالونک تپوس کیتانا عن الاهلتی د هلال په باره کې میاش دړمبي چې راوخی دې باره کې میاش بوړشي چول راوخی وړي سوالات بندرات باندې غړي بیا وړي کیږي نو دا صحابه کرام پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څنګه چل دی یاره د کله وړشي کله لوی شي نو الله جواب ورکړي
قل دیت اوایا هي چې اغا مواقیت وختونه دي للناس خلق د بار والحج او د حج. نو الله ورته د ساينسي جواب ورنکو لکه نن سبا الله ته دا پته و چې ورسته خلک معلومه کړه الله په علم کې دا خبره وکنه چې ساينس نه چې خلک بدومره ساينس کې ترقی وکړي چې میاشت ته بوخیږي دې ځای به خلک لاړ شي. خو هغه چې څومره پوهېدل یا د صحابه کرامو ته چې څومره د عباداتو ضرورت وو هغومره خبره ورته الله وکړله چې دې سره به وخت معلومه وي. لکه څنګه موږ معلومه وو چې اوس د میاشتې لومبنی دی دویم دی اخر دی روژه ده عید دی وغیره دا وختونه دي خلکو دپاره. دې سره حساب و کتاب کوي صدقات و زکات ورکوي دې سره د ماشوم د پوی پرې کولو وغیره اندازې لګوي. ولیس البر او نه د نیکي بان دا چې دا به داسې و چې دوی به حج ته لاړل نو چې کله به واپس راغلل یا ضرورت مطابق به کور ته راغلل نو بیا به په دروازې نه راتلل شا طرف نه په دیوال راوړېدل. چا به چې ورته ویل چې ولې وایي زه ګناهګار وتی وم او اوس پاک راغلم نو شا طرف نه به کړکي کړي وو یا به په دیواله راواوښتل کور ته او دا به دوی نیکي ګڼله دا به دوی نیکي ګڼله. دا اوس هم کوي خلک دا زیارتونه چې راځي به ریوس روان دي او یا ځینې خلک مکې نه به داسې ریوس راځي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر نه نو مازره کې راشي او خلک به ما پورې خان کې د ډېر عجیب خبرې کې ضرورت ما دي ورسنه و د مخ کې ډېر خطرناک دی نو هغه دې ورته ورواړو نه بهر د قبرونو ته نو دا خلک دا خلکونه د خلکو عادتونه دي په مونږ کې راغلي دي خو مونږ شکلونه ورته لګ بدل کړي شکلونه بدل کړي. الله وایي دا نیکی نه ده سم ځاو سم راځه څنګه چې ما جوړ کړی څنګه چې ما درته صلاحیت او توفیق درکړی دی نو هغې باره کې الله فرمایي اوس واوره نو انشاءالله ته پوهېږي بیا په دې باندې. لیس البر ندنی کی بان تاتل بیوت چې تاسو راتل وکي کورونو ته من ظهورها د غیر شاغانو نه شا طرف نه راتل کوي دانی کی نه دا ولکن لیکن البر نکی خو من د هغه چا د اتقا چې ځان بچ کو د ګنا نه تقوادار شو دا ظاهری او دا ځان جوړ کړی شي عملونو کې نکیان نه دي ګنا نه ځان بچکا او دا یاد ساتي دا ډېر اهم خبره ده. اصل خبره عمل کول نه دي ګران ګوري ګناه نه ځان بچ کول ګران تاسو هم شروع دلته نه وکي ګناه نه ځان بچ کړئ عمل کول به اساني کی مونږه عمل کو 100 رکعات تراویح کو 50 رکعات اور پسې په تهجد کې کو او روزه ساتم صدقېم کو خو رشوت ما خل رشوت مور کو دروغ مو غیبت هم کو او حرام هم کو او سود هم خورو وغیرہ وغیرہ نو دا نیک خدای دا سره ویلې شي وته خو متقی نه دی دغه د ګناه نه ځان نه بچ کړي نو تقوا هغه چې ګناه نه ځان بچ کړي. من اتقا چې پرهیزګار شو واتل البیوت راتل کوي کورونو ته راشي کورونو ته من ابوابها دغه د دروازونه وتقوا الله او یریږي د الله نه لعلکم دې د پاره چې تاسو یا شاید چې تاسو تفلحون کامیاب شئ. وقاتلوا او جګړه وکي فی سبیل الله د الله په لار کې الذين وكسانوا سر يقاتلونكم چغی جګړه کوي تاسو سره ولا تعتدوا دا څومره خوب دین دی د اسلام هغه جهاد کې او په قتال کې هم الله وی زیاته مکو حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی حکم کرے او باقاعدہ چې بوډاګان ماشومان چې جګړه نه کوي آغا او عبادت خانی دا نه ورانه او مصلا نه کوي لا سونه خپې دا بچانه کټکې نه نو ولا تعتدوا زیاته مکوي اصل کې جهاد کافر او مرکول د پاره نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تشریح کړی دا اعلی کلمت الله د پاره د الله دین به غالبای نو چې کومه رکاوټ دا رکاوټ به کټ کړي دا به کټ کړي که سړی د نو کټي که خزر نو کټي که کنه د نو مې کټ کوا نو هغه لری کا فتنه ختم شي الله دین غالب شي نو خامغه الله مړي کول نه دی خو الله دعوت ورکول خو کړی دي کافر وتا خو کا رکاوټ جوړي نو به جهاد کوا او دینه بغیر سره مؤمن نه چې جهاد نه کوي یا د زړه کې د جهاد هغه شوق مرانه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو سړی صحابي پوښتنه وکړه بخاری شریف حدیث ته 2810 کې چې یو سړی په بہادری د پاره جنگ کوي خاندان د پاره به جنگ کوي قوم د پاره به جنگ کوي نمود او نمایش د پاره به جنگ کوي نو د جهاد پکې کمی و دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې هغه جګړه چې د الله د دین د اوچتولو اعلی کلمت الله د الله د دین د غلبې د پاره چې کومه جګړه کیږي دته جهاد وایي
وقاتلوا او جګړه کوي فی سبیل الله د الله بلار کې الذين او کسانو سره یقاتلونکم چې ابو جګړه کوي تاسو سره ولا تعتدوا زیاته مکوي ان الله بشکل تعالی لا يحب من نکي المعتدين زیاتی کوونکو سره وقتلوهم امر کوي دی حيث ثقفتموهم کم ځکه چې بیا مومي واخرجوهم او يباسي من حيث اخرجوكم کم ځنه چې تاسو مستلی والفتنه او دا فتنه دلته مراد شرک ته اسی فتنه کو هر بدیتا هر شرط ویل کېږي استعمالي دا لفظ په دې قران کې استعمال شوی دی خو دلته خاص مراد شرک ده او بیا د دې دغه شرط ده د دې شان نزول کې یو واقعا د ورسته آیتونه هم دغه شان نزول کې واقعا وا شان نزول به صحابه کرامو یو آیت پر مخصوص کو نه چې کله به یو واقعا آیات سره برابر شون بیا به ویل دا د دې آیت شان نزول ده څه صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم استولی او هغه التا څه سره امر کړو ندی به الزامات لګول چې اوه دا چلو شو دا خو مسلمانان داسې ظالمان دي مړي کوي الله وایي مړه خو ګناه ده خدا ته چې کم کار کوي دا دې مړي کول نه مړه ګناه ده او دلته خو عام مختصر خبره الله تعالی بیانوي نو دا مړه ګران لګي سړی تا نو الله وایي چې دا مړه کول د هغه شرک نه ډیر بد ده دینا شرک ډیر بد ده دینا نو دا مړه د شرک د پاره نو کافر یا د مسلمان چې ځان وژني دان ته اسانه خبره خو نه ده کنه نو الله وایي ګوري کنه د تلنده کما ان شاء الله بیا تاسو پوي چې یو د اسلام یو د مسلمان دا چې تاسو ذکر دا قاعده به بیا پويږي یو د اسلام یو د مسلمان اسلام د پاره به مسلمان قرباني کوي د تعالی به خپل اجرونه لیکلي دي شهادت ته او درجی دي او جنت ته او شفاعت ته او وغیرہ وغیرہ او مونږ څنګه کوو مسلمان د پر اسلام قربانو بس دغه خبره دلته کوم ده نو اسلام نه قرباني اسلام ژوندې وي کته قرباني کې او بچي دي قرباني کې او یو څو مسلمانان به قرباني کې نه لاړ دي چې ته والا نور اجر ورکړي او دومره عجیب اجر الله خو دلې لکپین کاغذ رواله حساب وکړه تاسو څورونه خوان دي مثلا مور پلاری جمع کا نا ترونه جمع کا یو پنځه ورسره جمع کا سوارلس تریاندی جمع کا ورسره پنځه یوشوي تر ځامن ورسره جمع کا داسې جمع کا څومره براشي د نږدې خاندان تقریبا تاسو یو کسره ته وای څومره بشي تقریبا 50 واچو نو دا یو شهید په قیامت کې او یا کسانو سفارش کوي نو ډېر خلک چې سره مخ کې ولي دي سره دغه دنیا او د آخرت د پاره ده نه او د پاره د آخرت ته نو دا یو سره لګل د خاندانو د کورونو نه دا توان نه وشو دا ګټه وشوله او دا ګټه وشوله ډېره ګټه دغه جګه به دې کسان ځان سره جنت ته بوزي الله دې موږ تاسو ته عمر نصیب کړي دا شهادت بهرحال نو دا فتنه چې کوم ده دا ډیره بد ده اشد من القتل دا سخت ګناه دا ډیره سخت من القتل د وجلنا ولا تقاتلوهم او تاسو مر کوي دی عند المسجد الحرام فخوا د مسجد حرام کې مسجد حرام خوا کې به کافر هم نه وجنه ها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله نه اسمان او زمکه پیدا شوي دي دا ځای الله تعالی د حرمت ولا ګرځول دی خو ما ته الله تعالی یو څو غنټه اجازه را کړو د فتح مکه په صورت کې را کړو نو ما باغنه فائدہ واغستا او مکه فتح شولا اوس بیا د حرمت ولا خار دی او د آباد وی الا د یو حبشي بادشاہ راشي او د بوران کې بیا دا به اوران ته هغه مخکې به اورانی کینا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته ها کتا سر اغه جګړه کوي په مسجد حرام کې نبی اور سره جګړه کوا خو هغه نه کوي نه ته شروع نه کوي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم تر دې چې دې جګړه وکي تاسو سره فيه پدې کې نبی به تم جګړه کوي فین قاتلوکم کچری بیا دی جنگ دل تاسو سره فقتلوهم نبی دوی مړ کوي تاسو بیا و جنگي کوي سره کذالک هم د غرنګ جزاء او د بدل د الکافرین د کافرانو فین انتهوا بس کچری دی منشول د څنګه د فتنینا د شرکنا د نظام د کفر ختم شو نو فان الله بس بشک الله تعالی غفور الرحیم فیک ان کے مہربان دے نو تیم بیا معاف کا
تم یا معافي کوا تر اخره پورې څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړله نو وی ویلي چې زبد د یوسف علی السلام اعلان کوما چې لا تثریب علیکم اليوم تاسو باندې نن ورځ هیڅ ملامت نشته ټول مې معاف کړی بس معافي ای الا اذا چې درې څلور ظالمانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سزا ورکړه د مرګ نو تم یا معافي کوو دا چې اسلام غالب شو ما مراد خو د کافرو مرکول نه دي کنه مراد خو د اسلام غالب ول دي وقاتلوهم او جګړه کوي دي سره حتی تر دې لا تكون چې پاتې نشي فتنه دلته بیا فتنه معنی آمده کفر نظام د کفر شرک گناه بدعات شرکیات هر هغه ګندګي چې د نظام کې او بدی حکومتونو کې جایز وی او کئی خلک نتاور سره جګړه شروع کا هغه نظام ختم شو نو بیا به جګړه بس کې او بیا معافي وکړه چې قانون بس هم ستاسو کې بیا د الله تعالی احکامات نافذ وا لا تكون فتنه ويكون الدين شيدا دين لله خالص الله د پاره دلته ګوري دین معنا ډیره واضحه ده دین الله د پاره یعنی قانون بد الله شي خالص زندگی تیرولو هر طریقه بد الله دا شادي حال دی د لپاره هم قانون د الله مطابق وي هغه بدای غانی به پکې نه بربندګي به پکې نه بے پردګي به پکې نه په خوراک کې به اسراف نه او په ملاستو کې आवाज مالداری به نه او مشمان احتیاط به پکې ساتل کیږي دا اسلامی قوانین دي او چې ګل اسلام راشي دا بلاګو کیږي بیا قانون غو आवाज د جماعت د پاره نه ده دا د زندگی ټول د پاره ده هر څه د پاره ده نو شیدا دین اټول د الله د پاره فاعلین ته او کچې دې منشي فلا عدوانا نو زیاته نشته ده الا علی الظالمین مگر په ظالمانو یعنی هغه خلک چې ته غالب شي هغه کې داس یو سړی نیم وی چې هغه خطر وی چې دی دوباره بیا ظلم کوي په مسلمانانو یا د قانون مچته غالب کیو یا بلبل هغه بیا مر کم پردا الشهر الحرام د میاشت د حرمت چې کومه ده بشهر الحرام په میاشت د حرمت باندې ده څلور میاشتې د حرمت دې کې جنگ حرام د مسلمانانو لپاره دې کې به جګړه نه کوي او دا به دې باندې وي اصل کې د کافر وو چل کو نصیب ورته وي مثلا ذل حج دا د حرمت میاشت ده دې کې جنگ حرام دی نو دې بدل د جګړه کوله نو خپل کې به د مشران کې نسل وې دا چل بو کو د ذل حج به د غبل میاشت کو او دا به ما دا به دینه به بل میاشت جوړ کو دا د میاشت دې بدل را بدل کې خپل کې نه لا وینا حرمت په حرمت باندې وي کومه میاشت چې الله حرام کړی دا هغه میاشت وي هغه میاشت بول باندې ذل قعده ذل حج او محرم او دین علاوه مخکنی رجب دا څلور میاشتې د حرمت دا دې کې به جنگ حرام وي ها کا وې جګړه وکي دا سینا چې بیا د ورته سر نیولې وي چې وهمه نه جګړه کوي بیا باندې مسلمان به غیرت نه مسلمان الله غیرتی پیدا کړی دی او الله هم غیرتی ذات دی نو میاشت د حرمت په میاشت په حرمت باندې وی والحرمات او د هر یو حرمت قصاص بدله ده څومره شونه چې الله حرام کړی دی دا چې کله یو سړی اوجنی خرابي کی او نقصان ورسي نه د بدل باور کوي فمن اعتدى بس چا چې زیاته او کو علیکم پتا سو باندې فاعتدوا نو تاسو بیا زیاته او کو علی باغ باندې سمرا بمثل ما اعتدى باغ زیاتی برابر چې هغه کړی بیا هم زیاته نه کوي هغه یو چپېړه والے دی یو وا لاسمات کړي لاس وکمات کړي او یا بل څه زیاته کړي علیکم بتا سبحانه وتق الله او یریږي الله نوالم په شی ان الله بشکل تعالی مع المتقین ملګری د متقینانو دی وانفقوا او خرچو کوي فی سبیل الله د الله په لار کې ولا تلقوا مغرزوي بأيديكم فخپل لاسا خپل ځانونه ال التهلكه هلاکت طرف ته واحسنوا او نیکی کوي دا ورکوټه غونته آیات ته شان نزول کې د او د واقعي دي یو واقعات ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ اغدا چې مونږ به jihad کوو چې کله مکه فتح شولا او څه علاقې مونږ اونې ولې نبی مونږ jihad پرې خودو او مونږ ویلي چې اسلام غالب شو بس ته جګړه کوو نو دا آیت زمونږ باره کې نازل شوی دی چې jihad څنګه پرې دی jihad چې پرې دی خو کافر خو در باندې غلیبی کیږي کنه بیا او jihad خو تر قیامت پورې وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي نو مونږ بیا پوښو مونږ بیا jihad شروع کو یو دویمه دا بخاری شریف کې هغه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه بعض صحابه کرام دا ویلي چې jihad کې پیسې ورکول یا خپل ځان وجل دا خو هلاکت ته ځان ورځول دي نه دا زمون باره کې دی
خود دوړو کې یو بل معنا مفسرینو کړی دا چې هغه ډیره مناسبه او په دې کې د تدبر ولدا هغه دا ده چې خرج کوي او خاص کر په جهاد کې خرج کوي خپل ځانونه په خپل لاسه هلاکت ته مغورځوي مطلب مجاهد تیار کا خرچہ پہ کوا اسلحہ واخلا خرچہ پہ کوا واعد لهم ما استطعتم سورہ انفال کے راضی دا کوا دا کوا دا کوا دا کوا چکل ته اسلحے نہ تیاری خرچے نہ کئی مجاهد نہ تیاری نو تاغو به جهاد بیا ورکشي نو چې جهاد دی ورکشي نو کافر خو به د لوړ تیر کی بیا نو مالی لحاظ سره هم دا میدان درنه کمزور پاتې نشي مجاهد نه په مجاهد بو د پیسو په وجه پاتې نشي ګوري او دا عموما چې جهاد کړي باغی ته پته لګي کله به کرایه نه وي کله به اسلحه نه وي کله به کور کې خرچه نه وي کله به بل څه نه وي کله به بل څه نه وي او یا به ملکونه غریبان دي اسلحه منشي جوړولې نو نور ملکونه اخري موږ سره کړه تمبم نه اوس پوری موږ وختي دي انډیا او د امریکای خولې وي خدا اصلي دي چې الله حکم موږ ته کړو او موږ ته الله تعالی توفیق راکو جوړ کړی دي او هغه ذریعہ دا چې موږ الله تعالی د بچاو ذریعہ جوړ کړی دی بچاو ذریعہ جوړ کړی دی نو تاسو هم خرچه کوئ په جهادونو باندې او په دې مجاهدینو باندې او د دې په ضرورتونو بچانو زنانو باندې نن سبا هم داسې دا ډېر مجاهدین دي ذاتی طور باندې پیژنم دا غي بچي دا غي خزه دا غي کور ولا هزار مشکلاتو کې دي هم دغه رنګ بل نوجوانان باندې غربت توجه نه جهاد نشي کولای بهر حال نما چوي تاسو خپل ځانونه په خپل لاس هلاکت تا واحسنوا نکی کوي ان الله بشکل تعالی يحب المحسنين منکو کای نکی کون کو سرا واتموا او پرکی الحج حج والعمره او عمره لله الله تا فان احصرتم بیا کا محاصره کړل شي ان غیر کړل شي فإن وسرتم بکتا سورہ غیر کړل شي دغه چې بخاری شریف کې حدیث ده د زبیر انتانو یو خور وا د وعانه مې ده هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عرض وکړو چې زه حج کوم خو بیمار یم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته په احرام کې نیت وکړه او نیت کې دا څه وایي چې کم دې پورې زروغم زما د احرام مدت هغه دې پورې ده یا لار بندگی یا جاز نه ملایږي او ته احرام تړي نو احرام تړي او داس کې وایا په نیت کې ځکه چې نیت په الفاظ سره په حج کې ضروری ده نو هغه به وایي چې کم ځکه چې غیر شم الته به احرام خلاصوم نو به اخلاص کې خیر نو بیا تا باندې قرباني وغیرہ نشته بیا قرباني وغیرہ نشته نو کله چې تاسو غیر شوي فمستای سرا مسجد ته آسان وی یسر نه ده فما بساغت استای سرا چې آسان وی میسر وی من الهدی د قربانینا ان هغه قربانی بیا وکا دغه چې احرام د اخلاص کو د رسیدونه مخکي خو کدا نیت دې داسې کړو نو به خیر دی ولا تحلقوا مکلوي ګوره حلق راغله دې کلول اسه وو کمولم جایز دي خو بهتر کلول دي په عمره او په حج کې سرونو په پکای باندې خړایل چې موږ ورته وایي رؤوسکم سرونه خپل حتا تر دې یبلغ چې ورسی کی الهدی قربانی محله زید حلالیتا این هغه کم دی چې حلالي کې التورسي په وخت د احرام کې هم مثلا تم کوم قرباني کوي څومره پوری چې قرباني شي ویني یا تا قرباني واسطه ولا دم در باندې وخت دی څومره پوری چې هغه وخت راغلی نه امر وخت پوری به تسر د مکلوا البته اخر وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه لا باس لا باس لا باس مسلسل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله احکام مخکې ورس نشي په حج کې عمره کې او خاص کر په حج کې لا فرق نه لري فمن کان بسوک چوی منکم تاسونا مریضن بیمار او یا به اغتا ازن تکلیفی من رأسی د سرنا ففدیتن فدیه دی وکی من صیام دروجو او صدقت یا صدقه او نسک یا قربانی دا یو صحابی او کعب بن عجرہ هغه وای د آیات زما باره کې ده ما په سر کې سپګی شي او دومره سپګی وي چې روانه او ما دل د سر کلولم نشو ځکه چې سر خو په احرام کې نه کلیږي تر څو پرې چې قرباني شي ویني نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیدا نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما ته دا پته نه و چې تاسو به دومره تکلیف کیږي سب اخرى قرباني ورکولای شي وینا وای خا مسکینانو ته روټي ورکا وای دا نه چمر کې خروجي وساته نو کچيري سر د اخرى او په حالت د احرام کې د قرباني نه مخ کې نو بیا به قرباني یعنی من الهدي د قربانینا یو قربانی به ورته چې زموږ درته آسان ای
فمن بسوک لم یجد چې نمومي یعنی وسې نه اغستی نه شي نو فصیامو نو روژې د وساتي 3 ایام 3 ورځې فی الحج په حج کې د حج په ورځو کې 3 ورځې به هلته روژې وساتي و7 او اذا هر کلا رجعتم چې تاسو واپس شئ کور ته راشئ بیا 2 ورځې دلته وساتئ دا د قرباني نه کولو هغه کفاره ده تلک دا 10 لس ورځې دي کاملتن پورا ذالک دا ان دا اسانیه دا یو سفر کې 2 کارونه کول لمن د هغه چا د پاره ده لم یکن چې نوی اهله کور د یا اوسیدل د حاضر المسجد الحرام نږدې یا په خوا د مسجد حرام کې دغه چې هغه د پاره د سفر اگران نه دی یو سفر بو کې د عمره د پاره یو سفر دی کې حج د پاره یو احرام بو تړي عمره د پاره یو احرام بو تړي حج د پاره او دلته نه چې سړی زی د چې عمره او کې بیا راځي به حج ته بیا زی دا خو په لکونو خرچه کوي او اسانه سره کولای هم نشي نو حج د پاره دلته نه چې د عمره نیت وشي او هغه نیت کې د حج هم کولای شي د تمتع وای واتقوا الله او یریږي د الله نه واعلموا او په شي ان الله بشکل تعالی شدید د سخت العقاب سزا ورکولو کې شدید العقاب د سخت سزا ورکون کې د عقاب د عقب نه د ورستو ورنه تختیدې نشي تاسو په نقش قدم باندې رواني وتونه لکه څنګه چې سوره رحمان کې الله فرمایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم کچری تاسو طاقت رسیږي چې تاسو او تختی نو نشي تختیدل لا تنفذوا نشي تختیدل تاسو مشدید العقاب سخت سزا ورکون کې ده الحج دا حج یعنی وخت د حج اشهر میاشتې دي معلومات معلومه د دې معلومه میاشتې دي فمن بس چا فرضا چې فرض کړو یا دا سیمانه کوا فمن فرضا بس بچا چې فرض شو یعنی سفر اخراجات زادرا ور سره ملاو شو تل راتلی شي او د سفر د غورز کور کې هغه اخراجات هم شته دي فيهن پدې کې پدې میاشتو کې الحج د حج فلا رفثا نو دیب برمنتوب نه کوي شهوانی خواهشاتو پورا کول به نه کوي که جائز ولی نه جائز او نه ناجائز ناجائز خاصی مر وخت ناجائز دي ودلته خاص احتیاط کول دي ځکه چې احرام کې سره او جائز هم حلال نه دي بیا خپل کور تتل ولا فسوق او نه بنا فرمانی کوي ولا جدال او نه بجګړه کوي فل حج په حج کې یعنی ندی په د باندې کور تتل ندی په د باندې جنگ جګړه کول په حج کې بده ډیر زیات احتیاط کوي دغه چې احرام تړل د الله ملمد د الله مسافر ده وما تفعلوا او سم چې کوي تاسو من خیر اند نیکینا يعلمه الله پته د الله تا خبر ده الله پویږي په الله ان کله کله سړی دا سړی کې نیکی کوي یا لګ نیکی کوي یا خوري مهنت کوي نو کله انسان ته احساس کیږي چې دا به زما کار به الله قبول کړي کنه الله وینا کته ور کوټه عمل کوي کا غټ کوي ماته پته استاد اخلاص استاد نیت استاد خرچه استاد مالی عبادت جانی عبادت دا ټول پته د الله تعالی وتزودوا او تاسو زادرا رواخلی سفر خرچ ته ویل کیږي د خرچ سفر رواخلی دا به یمن ولو خلکو به داسې کار کو چې حج ته وتلل نو پیسې به ځان سره نه وړلې او ویلې به چې مونږ متوکلین یو او د الله باندې توکل کوو نو همداسې به پیسو بلاړل نو هلته به مکې کې بیا پیسې خو نه وي ورسره نو بیا به سوالونه کول او یا به بغلې کولې نو الله وینا ځان سره خرچ وېسي ځان سره او دا د ځنه خلک د پیران مولایان ځنه پیران صاحبان د خلکو باندې حلال منع کیو دا کوا او دا کوا دا متوکلین دی او دا توکل دی وغیرہ نه دا د دنیا ضرورت زندگی د هغه غټل او د هغه ځان سره ساتل او د هغه ځان سره وړل دا ضروری دی د دنیا په هر حصے کې دا به کوي په دې باندې انسان مکلف ته الله کولای شو چې د دنیا کې الله تعالی د ترکاریان او د شودو نهرونه بیاولی وي لکه څنګه چې په جنت کې بیاولی دي خو دلته انسان مجبور کړي دی عمل د پاره کار د پاره مزدوری د پاره او د کې ډېر حکمتونه دي کم از کم حکمت دا ده چې د انسان یو بل سره تړلی وي ډاکټر د مریض محتاج دی مریض د ډاکټر محتاج دی مالدار د غریب محتاج دی غریب د مالداري دکاندار د گاګ د دکاندار نو دغه سي د دنیا آباد ده او دلته به ازمایش هم ده چې ته به د معاشي مسلو حل کولو کې د الله د دین د پاره کار کوي او کنه کوي او امتحان ده
نو واخلی تاسو سفر د خرچ د سفر فإن بس بشکا خیر الزاد بهترین زاد را خرچا خد لاري ضرورت التقوا دا تقوا دا نو که سړی کې تقوا وي نو که پیسې ډېرې نو لا خبره او چې ډېرې وي لا ښه خوراک به وکړي کوي ورسره اعلی واتقون او مانا او یریږئ یا اولی الالباب اے د عقل خاوندانو لب نه دی لب وایي اوریجنل خالص عقل یعنی که تاسو کې عقل وي صفا سوتره نو بیا مانا او یریږئ اصل خبره زمانه د یری ده اصل خبره د خواري مسکینی نه ده لیسا نشتا علیکم پتاسو باندې جناحن څه ګناه اندا چې تبتغوا تاسو لټونو کوي تلاشو کوي فضلا د مهرباني د حلال مال د کاروبار من ربکم در رب طرفنا دا به بعض التبه دو بازارونه بلګیدل ځکه چې حج خو ډیره لویه مجمع کیږي اوقاز او جز المجار نو دی به دا تصور کوو چې دلته به حج ته چې مونږ لاړ شو نه کاروبار به چرته حرامي نو الله وی نه حرام نه دی ځان سره مال ویسه خیر دی خو نیت به د حج وي داسې نه چې مال ولل دی نیت ته او دا د ټوپیانې او جنازونه وړي او هغه خرڅوي او بیا هلته پکې حج هم وکړي نه نیت به د حج وي نو که هلته څه کار یا څه شی د اغوستو یا شی د خرڅو نو خیر دی نو نشتا گناہ پتا سو باندې په کاروبار کولو کې فاذا بهر کلا افضتم چې تاسو واپس شي من عرفات د عرفاتنا فذكر الله دا د حج غ ایام دي چې حج کړی وي غ په پویږي چې نه وی کړی هغه موقع کې بیا خرو پویږي مخکې نه کپوشیم د ګډوډیږي خو بهرال عرفات ته چې سړی لاړ شي د حمز الحج باندې نو الته د مخام پوری ایثاری مخام چې کله اذان وشي بانګ نو بیا به راشي د زغه کې د عرفات او د مکې نه تقریبا 15 کیلومتر لار ده بعض خلک پیدل دي بعض خلک په گاډي کې دي نو چې د کله عرفات نه واپس شي واپس مینا ته راځي نو لار کې مزدلفه راځي نو دیتا او د مزدلفه سره یو غونډې دغه ته مشعر الحرام وایي او دا ټوله مزدلفه مراد ده نو یاد کړئ نوم د الله په خوا د مشعر الحرام کې په مزدلفه کې د الله ذکر وکړي دا داسې حکم دی لکه د جمعې ورځ څنګه چې حکم دی چې کله تاسو مونږ وکړئ نو د الله ذکر کوئ ځکه تاسو ډېر لوی عبادت وکړو د جمعې مانځه او دلته تاسو ډېر لوی عبادت وکړو نو ذکر کوئ الله یادوئ وذکروه او یاد کوي اغا یعنی الله کمالک څنګه هداکم خذلی شوی دي تاسو ته په هدایت باندې څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خذلی دي ځان په کې چغه وړاندې او غړېدل مکوئ څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکاو یا څنګه چې صحابه کرام ته طریقہ رسول الله صلی الله علیه وسلم خذلی وا وَإِنْ أَوْ كَچَرِي كُنْتُمْ وَيْتَاسُ اگر کا وَيْتَاسُ اور اشتیا چی وَيْتَاسُ اور پا تحقیق سر چی وَيْتَاسُ من قبله مخید دینا لمن الضالین دنا پوہنا گمراہاننا مخید تاسو نا پوئی دی اس تاسو تا پویا در اغلا کوئی شوئی نو عبادت بپ آغا طریقی کوئی چکم باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے دے بخاری شریف حدیث تے 1520 چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې حج وکړو او فسق په ونکو رفث پکې ونکو او جګړه ونکړي د داسې واپس راغی